اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم. د رب العالمین د دې لفظ نه تر مالک یوم الدین پوری یو 15 مباحث دي. اول بحث ربط د دې د مخ کې سره د دې رب العالمین لفظ ربط مناسبت مخ کې الحمدلله سره پس کې دی. دویم د لفظ د رب صیغوي تحقیق. پدې کې د دوه احتمالاتو بیان او آیا اطلاق د لفظ د رب په غیر الله جائز دی او کنه دی جائز. دریم بحث کې بدا ذکر شي. دریم بحث د عالم معنا او مراد. علم څه ته وایي؟ بیا دوه اعتراضات او د هغې جوابات. څلورم بحث رب العالمین کې د اعراب بیان. مشهور قرت خود جر دی رب العالمین، نصب او رفع پکې جائز دی. پنځم بحث د علم کلام یو مسله او د تسمیه د عدم جزئیت باندې د شوافیو طرف نه جواب. اول خبره د رب العالمین د الحمدلله سره مناسبت پس کې دی. یو خو ظاهری مناسبت ته چې لله دا لام جاره دی او الله موصوف دی او رب العالمین صفت اول دی، الرحمن صفت ثانی دی، الرحیم صفت ثالث دی، مالک یوم الدین صفت رابع دی. یو خو دغه ربط شه د موصوف او صفت په منځ کې ربط واضح کړ. یو دویم دار مخکې حکم ذکر شه چې رب العالمین مستقل جمله شي، د ما قبل صفت نشي. بیا الحمدلله کې حکم بیان شه. مستحق د حمد الله دی. ولی؟ لأنه رب العالمین، ځکه الله رب العالمین دی. هر هغه ذات چې رب العالمین هغه مستحق د حمد نو الله مستحق د حمد. نو رب العالمین به بیا دلیل د داوی شي په نمط د قیاس اقترانی حملی د شکل اول نه. ساده طریقې سره وای د خدای توب صفاتونه خدای له ولې ثابت دي؟ ذکر رب العالمین دی. هر هغه ذات چې رب العالمین د خدای توب صفاتونه غلا ثابت دي، د خدای توب صفاتونه الله لپاره ثابت دي. نو دا به دلیل اول شي د مخکې حکم چې کوم حکم په الحمدلله کې دعوه کې شوی. الحمدلله یو دعوه ده کنه، دې لپاره څلور دلیلونه دي. یو دلیل دا چې رب العالمین مربی د ټولو مخلوقات. په اول دلیل کې د رب لفظ ذکر کا، دا لفظ الله نه د رب لفظ رسته ذکر مقارنت. دا ولی؟ ځکه دا ربوبیت د الله تعالی د الله په خالقیت باندې واضح دلیل دی. هر سړی ګوري را ګوري، زمونږ تربیت کوي، زمونږ پالنه کوي، زمونږ نشو او نما کوي. نو دا واضح دلیل دی ځکه د رب لپاره ذکر کړه رب العالمین. او د خدای صفتی نومونه ډیر دي. رب پکې د یو لوی شان نوم دی، د خدای ډیر مهم نوم دی. دیو جنا شپږ سو 909 کرته قرآن کریم کې د الله تعالی په صفت کې لفظ د رب ذکر شوی. دومره ګڼ تعداد سره مونږ متوجه کړیو چې ستاسو پالون کې خدای دی. قرآن کریم شروع د لفظ د رب نه کړی د الحمدلله رب العالمین. د قرآن کریم اختتام د رب نه شوی قل اعوذ برب الناس.
د قرآن د نزول ابتدا د رب نه شوې ده. اقرا بسم ربک د قرآن د نزول اختتام په سورۃ النصر شوی. فسبح بحمد ربک مونږ نه چې اول وعده اخیستل شوې ده په لفظ د رب سره ربوبیت. الستو بربکم قالوا بلا. بیا چې قبر کې کېښودلی شي نو اول به د دغې وعدې باره کې تپوس کوي من ربک من الهک من معبودک نه وایي من ربک. هغه وعده در یادوي چې په هغې دې څومره وفاداري کړې ده چې اوس دلته ښه شي. بیا چې جنتیان جنت ته لاړ شي دوزخیان دوزخ ته لاړ شي خدای به د ربوبیت فیصله واوري. قضی بینهم بالحق وقیل الحمد لله رب العالمین. آخري مرحله د ربوبیت نه لکه ابتدا د انسانیت د رب د لفظ نه شوې ده د تربیت مظاهره ښکاروالی شوی. انتها چې کوم ځای له موږ ورسېږو ربوبیت ته به د الله ربوبیت به راته ذکر کېږي. رب وای چاته د رب معنا څه ده؟ رب لغوي معنا خو دې کوي. علامه نصفی مدارک کې د رب ډېره ښه معنا کړې ده. د رب تعریف یې کړی. رب چاته وایي الخالق ابتداءً والمربی غذاءً والغافر انتهاءً. رب چاته وایي الخالق ابتداءً اول کې ته پیدا کړ. والمربی غذاءً ستا تربیه کوي غذا خوراک در کوي ستا ضروریات. والغافر انتهاءً او بخنه درته کوي په آخره کې. دې ته رب وایي. هلکه پې پوه شي داسې رب چې نو بیا پروا چاته پکار ده دسه داسې رب چې دی چې مونږ ورته ویلي چې مونږ پیدا که چا ورته ویلي دي؟ هېچا خپله پیدا کړي او مونږ له غذا را کوي. غذا څنګه را کوي؟ خوراک زمونږ د شان نه زیات. مونږ چې د ده څنګه بندګي کوو او د ده د حقوقو په ځایوالی کوو څنګه کوو او د ده په حقوقو کې څومره کمی کوو او مونږ له رزق څنګه را کوي. نو المربي زمونږ تربیت او پالنه کوي غذاءً او پالنه زمونږ په غذا په تدریج سره کوي. ماشوم پیدا شي د مور پی ځکه بل څه ورته ښه نه دي. بیا لږ غټ شي نو بیا ډوډۍ شروع شي. ماشوم چې د مور په خېټه کې د خوراک د کم ځای نه دا کلمې نه چې نامه سره د ټچ اورېدلي دي که نه دا د خوراک صحیح شو. بیا چې پیدا شي نو بیا چې خېټه کې نو دوه لارې دي. یوه لاره ده د خوراک ده او چې دغه شي چې پیدا شي نو دوه لارې ورته خدای د رزق کولاو کړي. د مور دوه سینې دوه لارې دله کولاو شي. صحیح شو. اوس چې د خوراک سکاک شي نو خدای ورته بلا لارې کولاو کړي بې شمېره لارې. دې ځای نه خورې دې ځای نه خورې دا خورې دا به د خدای دغه ترتیبي تر مرګه پورې. المربي غذاءً والغافر انتهاءً سره د تقصیراتو سره د کوتاهیانو آخره کې سړی وبخي. دې طرف وایي. دویم بحث د لفظ د رب صیغوي تحقیق. رب څه صیغه ده؟ دوه احتمال دي پکې. یا مصدر صیغه ده او یا صفت مشبه صیغه ده. که مصدر شي نو الرب فی الاصل بمعنى التربیه. رب په اصل کې په معنا د تربیه سره دی. تربیه پالنه پالل بیا به مصدر شي. هي تربیه څه ته وایي؟ تربیه څه ته وایي؟ هي تبلیغ الشیء الى کماله. یو شی کمال ته رسول شیئا په شیئا لږ لږ دې ته تربیه وایي.
تربیه څه ته وایي؟ یو شی کمال ته رسول خو په ورو ورو دې ته تربیه. لږ لږ خبرې ورته کول، یو دوه خبرې نن، یو درې سبا، یو څلور ځای ته ورسې، دې ته تربیه وایي. एकदम به ټولې خبرې نه ورخوښې کې، دلته به کې برداشت نه. ماشوم له ټول خوراک ټول نه ورکوي په یو ځل باندې، رو رو لږ لږ، دې ته تربیه وایي. تبلیغ الشیء الی کماله، رسول د یو شي د کمال ته په شیئن لږ لږ. یو کمال دی او یو تمام دی. کمال او تمام کې فرق پیژنئ؟ کمال تعلق د کیپ سره دی او د تمام تعلق د کم سره دی. دا شی کامل شو، مطلب دا دی چې په مرتبه کې غټ شو، او دا شی تام شو، معنا دا دی چې په جسم کې غټ شو. پوه نه شي؟ یو جسم غټ کې دیزی نه دیزی ته ورسې، بس پوره شو. یو سړی علم کې غټ ځای ته ورسېږي، کمال ته ورسېده. نو تمام دا کمال استعمالي کې په کیفیاتو کې، او تمام استعمالي کې په څه کې؟ کمیاتو کې. دا یو فرق شو. دویم فرق دار ما ته وګورئ، کمال کې انقطاع نه وي او تمام کې انقطاع وي. انقطاع چې شی کمال ته ورسېږي، دا معنا نه ده چې دی راغورځېږي نه، او چې تمام شي بیا راغورځېږي. بیا د څه سلسله شروع، دیوال دې پوره که، تمام ته دې ورساوه، نو اوس خو پکې نور څه نشته. اوس به څه کوې؟ راغورځېدو انتظار به کوې. 15 کاله به کار وکړي، 10 به وکړي، 20 به وکړي، 30 به وکړي، 100 به وکړي، اخر څه دي؟ راغورځېدلي. نو دې کې انقطاع ده. عرب وی اذا تم امر بدا نقصه، چې کله یو شی پوره شي نو د ده راغورځېدل ښکاره شي چې اوس به راغورځېږي، سر ته ورسېد. چې کله څوک وایي تم پلان کې تمام شو، ته پوه شه چې یعنې اخري ځای ته ورسېده که نه، اوس به بېرته راغورځېدو زمانه یې شروع شو. فارسی کې هم وایي چون به منزل رسد پیاده شود. چون به منزل رسد، په اس باندې سور چې مرتبې ته اخري ځای ته مو ورسېږي نو بیا څه کېږي؟ په اس سوري که راکوزېږي، یا لکه راکوزېږي که نه، همدغه شان چې سړی پوره شي، شی پوره شي، نو آخر بیا څه دي؟ راکوزېدل دي، بیا راغورځېدل دي. دا په تمام کې دا راغورځېدل دي، کمال کې غورځېدل نشته. هلکه پې پوه شئ، کې پې پوه. ثم وصف به للمبالغه، دا دفعه د اعتراض ده. خلاصه د اعتراض دا ده چې لفظ د رب مصدر شه، نو بیا خو حمل په لفظ د الله نه صحیح کېږي چې الله ورته موصوف شي او رب العالمین صفت شي. ځکه حمل د صرف په وصف به راشي په چا باندې؟ ذات. حمل د چا به راشي؟ ځکه مصدر خو وصف یې که. دی جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده چې دلته د حمل مبالغتن دی. لکه زید صوم، زید روجه ده، زید عدل، زید عدل او روجه خو نه ده، عادل او صائم دی. خدای مربی د عالم دی، رب العالمین معنا مربی د عالم دی. مربی نه تعبیر پر رب سره وکړه گویا کې تربیت ګرځېدلی دی، داسې تربیت کوي کله چې تربیت ګرځېدلی، مبالغتن دا حمل. ثم وصف به، بیا توصیف د الله تعالی وشو په دې سره د مبالغې دپاره. کالصوم والعدل، کالصوم وعدل. وقیل هو نعت، دا دویم قول دی او دویم رایه ده په صیغه د رب کې. دویم قول دا دی چې د رب صیغه ده صفت مشبه صیغه ده. مخکې خو مصدر و،
دا د کم ځای دی من ربه یربه د دین اخیستل شوی فهو ربون که قولک لکه دا قول ستا نم ینم فهو نمون نم چغل خوری کړي و ینم چغل خوری کوي فهو نمون دی چغل خوری کوونکی دی نم صفت مشبہ ده نو رب هم صفت مشبہ ده بیا اعتراض دی چې رب د صفت مشبہ صیغه شوه او د رب یرب نه جوړ دی رب یرب خو نصره دی او نصره خو متعدی دی تاسې ویلی دي کنه دا پخوا به یو کتاب فصول اکبری تاسو که چا ویلی ایک خاصیات به د دې بابونو ډېر ښه خاصیات اوس بیا ما اردوی و رساله لیدلې وه ورکوټې خاصیات ابواب هغه یې ته جوړه کړې خو هغه ډېر ښه فصول اکبری ډېر ښه خاصیات پکې ډېر ښه بیان شي تاسو چا نه دی ویلی فصول اکبری هم نه دی ویلی بله ورځ به غټ پټکي تړلي وای معمولي یې فتوې به ورکوئ هم نه دی ویلی لکه ویلی به دې وکړم څه دی کول دغه د لږو ورځو کتاب دی ډېر بهترین کتاب تاسې په خبره پوه شئ که پرې پوه نه شئ نو سوال دا دی چې رب یرب دا خو چې د نصره نه شو نو دا خو متعدي دی او صفت مشبه خو صحیح لازمي که متعدي جواب دا دی چې دا کرامت نقل شو او بیا ته صفت مشبه جوړ شو او دا پهلی طبیعی وګرځېده دا څه وګرځېده پهلی طبیعي وګرځېده هلکه تاسو پرې پوه شئ دا په دا دویم قول په قیله سره ذکر کا اول دا چې مصدر دی هغه خو قیله سره نه ذکر کړی دا دویم قول چې مصدر دی دا په څه سره ذکر کړي اشاره یې ضعف ته وکړه چې دا د صفت مشبه کېدلې ضعیف دي د دوه وجو نه یوه وجه دا ده چې تکلف د نقل پکې راځي څه پکې راځي تکلف د نقل پکې راځي دویم نقصان پکې څه دی دویم نقصان پکې دا چې مبالغه هم پکې فوت کېږي چې مصدر یو په ذات حمل کې دا مبالغه شوه او صفت مشبه خو په ذات باندې حمل کېږي که نه نو مبالغه هم پکې نه راځي هلکه پرې پوه شئ دا دوه نقصان دي پکې نو ځکه قیله سره دا ذکر ثم سمي به المالک بیا ونومولی شو په دې رب سره مالک لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه ځکه دې حفاظت د هغه څه کوي چې د څه مالک دی د دې او تربیت د هغه کوي دا یې وجه د تسمیې ده د څه مالک چې دی د هغه حفاظت هم کوي او تربیت یې هم کوي اوس اعتراض دی یو بله مسله ده د لفظ د رب اطلاق په غیر الله کیږي که نه کیږي جواب دا چې مقید کیږي مطلق نه کیږي مقید دا معنا مضاف شي بیا کیږي او چې غیر مضاف رب نه کیږي ګورئ ولا یطلق اطلاق د لفظ د رب نه کیږي علی غیر تعالی د الله تعالی نه غیر په بل چا الا مقیدا مگر مقید معنا په اضافت سره لکه دا قول د الله تعالی ارجع الی ربک واپس ته رب ستاد او چې اضافت چاته وشي غیر مکلف تا بیا جائز دی بیا خو کې څه خبره نشته لکه رب الدار شو رب المال شو رب البقر شو هلکه پرې پوه شئ عالمین جمع د عالم ده دریم بحث علم څه ته وایي علم اسم لما يعلم به نوم د هغه څه دی چې پیژندل کیږي په هغې کل خاتم والقالب خاتم نوم د څه دی ما یختم به قالب نوم د څه دی ما یقلب به عالم څه ته وایي ما یعلم به شی چې شی پې معلومیږي هر شی چې پې معلومیږي هغه ته څه وایي علم وایي دې ګړی ته عالم وایي ځکه ما یعلم به الوقت وقت پې معلومیږي صحیح ده
بیا غلبه پی ما یعلم به ثانیه، بیا غالب شه په ما یعلم به ثانیه کې. علم چاته وای؟ ما یعلم به ثانیه، چې ثانیه پی معلومی کی. وهو كل ما سواه، دا عالم ټول هغه دی چې د ثانیه نه غیر دي، د ثانیه نه بغیر چې څه دي؟ من الجواهر والاعراض، د جواهر او د اعراضونه دا ټول په عالم کې داخل دي، دا ټول عالم دي. ولی فإنها لامکانها، دا جواهر او اعراض د امکان د دې د وجنه چې دا ممکنات دي. و افتقارها الى مؤثر واجب لذاتی، او د احتیاج د دې نه چې مؤثر ته محتاج دي چې واجب لذاتی دی. تدل دا دلالت کې علی وجوده د خدای په وجود باندې. دا کائنات کې جواهر دي که اعراض دي دا ممکن دي، او هر ممکن مؤثر ته چې کوم دی محتاج دي. نو مؤثر یې څوک دی؟ مؤثر یې څوک دی؟ مؤثر به یا ممکنی یا به ممتنی یا به واجبی. ممتنی نشي کېدی ځکه ممتنی کې خپل اثر نشته، نو بل به څنګه اثر ورکړي. ممکن نشي کېدی ځکه ممکن کې عدم دی. څه دی ممکن؟ څه ته وایي؟ چې وجود او عدم برابري. کوم شي کې چې عدم یا هغه بل کې اثر کولی شي، نو لا محاله دا به راسره منې چې مؤثر به څوک کي؟ واجب لذاتي. نو مونږ چې د الله پیژنو په څه پیژنو؟ په مخلوقاتو پیژنو. هلکه پې پوه شئ؟ انتقال به د معلول نه کې علت ته. انتقال د چا نه کې؟ تاسې پې پوه شئ دې ته. هلکه پې پوه شئ، تاسو شرقایت کې دا ویلي کړه المحدث للعالم هو الله. دې ځای کې هم دا ځای ویلی دی. یو باندچي و چاته تپوس وکړو چې د الله په وجود څه دلیل دی، او ورته وایي البعرة تدل علی البعیر و آثار المشي تدل علی المسیر، فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج اما تدلان علی القوی الخبیر. پچې پې پچه په اوښ دلالت کوي چې دلته پچه پرته وي نو سړی پوه شي چې اوښ داسې تېر شوی، او د خپو قدمونه دا په سړي دلالت کوي چې داسې سړی تللی دی. نو د اسمان د لویو ستورو والا او د ځمکه د لویو لویو لارو والا دا به دلالت په قوي او خبیر نه کوي چې دا چا پیدا کړی د څوک دی. هلکه تاسو پې پوه شئ، مونږ چې قدمونه وګورو سړی تېر شوی دی، نو قدم نه سړی معلوم کو وجود د سړي، د پچې نه موږ ثابت کو وجود د اوښ. نو دا دومره څیزونه چې پیدا دي د دې نه وجود د ثانیې نه معلومیږي څه. او فی کل شیء له آیة تدل علی انه واحد وانما جمعه. دا دفعه د اعتراض ده. هر کله چې عالم کل ما سوى الله ته وایي، هر ما سوا ته عالم وایي، نو بیا جمع سره کړه، مفرد به ذکر کړو چې رب العالم، ځکه ټول څیزونه په مفرد کې داخل شو. جمعیت ته څه ضرورت؟ دې جواب کوي. خلاصه د جواب دار چې جمعیت په اعتبار د اختلاف د اجناسو سره دی. اختلاف د چا سره دی؟ اجناس بدل دي کنه، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم ملائک، عالم جن، عالم انس، بدل بلا جنسونه دي پکې. وإنما جمعه جمع کړه لیشتمل ما تحته من الاجناس، چې شامل شي هغه ته چې د دین لاندې کوم اجناس دي، مختلف اجناس دي، ټول پکې داخل شي. اوس اعتراض دی وغلب العقلاء، دا د په بل اعتراض دی. خلاصه د اعتراض دا ده چې اجناس مختلفه ته مراد شو. اجناس مختلفو کې خو ذوی روح او غیر ذوی العقول او غیر ذوی العقول ټول وکړه، او دلته خو جمع په یاو نون سره وکړه، او جمع د یاو د نون خو د ذوی العقول د پاره ده کنه. پوه نه شئ؟ پوه شئ په سوال؟ دې جواب کوي دای تغلیبا داسې کړي، عقلاو له غلبه ورکړي د پچا باندې په غیر عقلاو. هغه شی ذکر کړي چې هغه د عقلاو پورې خاص دی، چې یاو نون ده.
وغلب العقلاء عقلاء له غلبه ورکړي د منهم د چانه د دینه د اجناس مختلفونه فجمعه بالیاء والنون جمع ک په یا او نون سره کسایر او صاف لکه نور او صاف د عقلاء چي دي نور او صاف د عقلاء په یا او نون جمع کیږي نو دایم وقیله دا دویم جواب دی د عالم د ملائکو د ثقلینو نوم دی د ملائکو د پیریانو او د انسانانو او دا خو ذویل العقول دي کنه او دا نور چې پکې داخل دي دا نور چیزونه دا نور چیزونه هغه تابع دي نو ځکه د ذویل العقول والا یو نون ذکر وقیل چا ویلی دی اسمن د عالم نوم دی وضع شوی دی لذوی العلم خاوندانو ته علم ته چې ملائکې او ثقلین دي ثقلین نه مراد جن او انس دی وتناوله شامل دل د لغیرهم د ملائکو د ثقلین نه علاوه نور خلقو ته علی سبیل الاستتباع په طریقې د تابعدارۍ سره چې دا د هغوی تابع دي پوه نه شئ نو اصلي وضع د چا دپاره د ذوی العقولو دپاره ځکه بیا یو نون راوړ دریم جواب وقیل چا ویلي دي عنا به الناس اراده کړی دی په دې لفظ د عالم سره الناس خلق صرف انسانان مراد دي ها هنا دلته هر یو انسان عالم دی هر یو انسان څه دی رب العالمین نه رب د انسانانو او هر انسان جدا جدا عالم دی ځکه د کائناتو کې چې څه دي دا ستا په وجود کې موجود فإن كل واحد منهم هر یو د دې انسانانو نه عالم دی من حیث د دې حیثیت نه انه یشتملو چې هر یو انسان مشتمل دی علی نظائر په امثالو د هغه څه چې په عالم کبیر کې څه دي جواهر او اعراض یعلم به ثانیه چې ثانیه پې معلومیږي کما یعلم لکه ثانیه چې معلومیږي بما په هغه څه ابدعهو چې خدای ایښي دي په عالم کبیر کې پوه نه شئ یو عالم کبیر دی یو عالم صغیر دی انسان ته عالم صغیر وایي یو د کائناتو ته عالم کبیر وایي کائناتو کې غرونه شته که نه ونې پکې دي اوبه دي پکې بادشاهي پکې وزیرانی پکې خادمانی پکې دا ټول چیزونه پکې شته په انسان کې دا هر څه شته اډوکي د غرونو په شان دي ویښته د ونو په شان دي او زړی بادشاه دی لاسونه خادمان دي تاسې په خبره باندې پوه شئ او رګونو کې وینه چلیږي دا دریابونه دي تاسې په خبره پوه شئ اوښ کې چې کله څڅېږي دا بارانونه دي یعنی کائناتو کې چې څه دي دا ټول په انسان کې خدای را جمع کړي نو کائنات والا عالم ته عالم کبیر وایي او د انسان ته څه وایي عالم صغیر ورته وایي نو رب العالمین د انسانانو رب دی نو هر یو انسان ته عالم ویل شوی دی نو جمع په اعتبار د چا سره ده ذوی العقول سره ځکه ذکر کړه چې ذوی العقول ته مراد دي که ولذلک دی وجنا سویا وکتل برابرې وشو بین النظر فیما په مابین د کتلو په دې دواړو کې دې دواړو کې چې کتل کې دواړه برابر دي چې سوچ پکې کې وقال الله تعالی خدای ویلي وفي انفسکم افلا تبصرون وفي انفسکم ستاسې په ځانونو کې د قدرت نښې دي افلا تبصرون تاسو نه پوهېږئ نه وینئ او خدای بل ځای کې وایي سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه على كل شيء شهید الله وی زرد چې موږ به وښیو دوی ته علامې د قدرت په الآفاق کائناتو کې وفي انفسهم د دوی په ځانونو کې تاسو که ویلي دلایل په دوه قسمه دي یو آفاقي دي او یو انفسي دي قرآن کې دوه قسمه دلیلونه ذکر کېږي آفاقي دلایل غرونو له وګورئ ونو له وګورئ اسمان له وګورئ ځمکې له وګورئ دې ته آفاقي دلایل وایي بل انفسي دلایل دي دې ځان له دې لږ وګوره مخکې ماشوم مې بیا غټ شي بیا سپین ږیری شي دا چل دی دا ګورئ وفي انفسکم افلا تبصرون لکه خدای چې دا ویلي دي چې عالم کبیر له ګوره داسې ویلي چې عالم صغیر لم ګوره دواړه په سوچ کې یو شان ذکر کړي نو معلومه شوه چې انسان عالم صغیر دی نو رب العالمین عالمین جمع کړ انسانانو ته نو عالم یو انسان ته مراد پوه شئ وقریا دا څلورم بحث دی
وقوریار لستل شوی دی رب العالمین په نسب سره په ماته الحمدلله امدح رب العالمین. رب العالمین چې منصوب شي مفعول به بشي د امدحو د پاره او ندا یا په ندا سره الحمدلله یا رب العالمین او بالفعل الذي دل یا په هغه فعل سره چې هم په دلالت کوي الحمدلله نحمد رب العالمین. الحمدلله نحمد رب العالمین منصوب شو کنه په درې وجه شو او که مرفوع شي الحمدلله وهو رب العالمین یا به خبر د مبتدای موضوع کیږي. پینځم بحث وفي دلیل په دې کې دلیل دی اعلی په دې خبره چې ممکنات کما هي مفتقره الى المحدث لکه دا محتاج دی محدث ته په حال د حدوث کې وهي مفتقره دا محتاج دی مبقی ته حال بقایها په حال د بقا کې یو حدوث دی او یو بقا ده. خدای منګه پیدا کړی دی ته حدوث وای او باقیم پریدي دی ته بقا وای. دې ته اشاره ده چې خدای تمنګ په حدوث کې محتاج په پیدایش کې په بقا کې مرته منګه محتاج. رب العالمین خو بقا د تربیت کنه تربیت خو د بقا د پاره پوی نه شي په خالق دې ته وای چې تور ته پچا کې محتاج په حدوث کې رب دې ته وای چې تور ته په بقا کې محتاج لکه په پوي شي نو خدای ته په بقا او حدوث دواړو کې منګه محتاج دي ماره د سینې دل کې د باز خلکو رایا ده چې خدای منګه پیدا کړی او نور کارونه منګه په خپل کو د بقا او عدم بقا وای دا زمون خپل قبضه کې ده نه رب العالمین کې دې ته اشاره ده چې په بقا کې خدای ته څه محتاج. الرحمن الرحیم خدای رحمان او رحیم دی یلکه دا الرحمن الرحیم مخکې سره مناسبت څه دی مخکې سره مناسبت دا ده ماته وګوره مخکې ذکر شو دعوا هر حمد الله لره دی جنس حمد الله لره دی د خدای توب صفاتونه الله لره دی صحیح شو ولی ذکر رب العالمین دی کنه تربیت د مخلوقاتو کوي څنګه تربیت کوي و دې آیت کې دا وایي الرحمن الرحیم تربیت دې دسې کوي چې نعمتونه ورکوي غټ نعمتونه ورکوي او واړه نعمتونه ورکوي هلکه پوه شئ رب العالمین دې تربیت دې کوي څنګه تربیت کوي الرحمن الرحیم نعمتونه ورکوي خصوصي مهرباني نعمتونه پې کوي کرره للتعلیل علی ما سنذکره دا کرره للتعلیل دا په اعتراض خلاصه د اعتراض دا ده چې دلته خو تکرار وکړو بسم الله کې یو ځل الحمد الرحمن الرحیم ذکر شوی وکړه بیا بل ته دوباره بیا ذکر کړه د تکرار خو طالبان وایي شنی دی کنه الکه په پوه شي دا اعتراض په مونږ نشته په حنافو دا اعتراض په چا دی نو هغوی بنسبت تکرار راځي ځکه بسم الله جز د فاتحې او زموږ بنسبت خو بسم الله جز د فاتحې نه ده نو بس الحمدلله کې دا یو ځل راغلی کنه سورۃ فاتحه کې رحمان الرحیم یو ځل راغی تکرار نشته او د خو شافعي مذهب والا دی نو خپل مذهب د پاره کوتک استعمالوي لکه په پوه شئ نو سوی تکرار یې ولې وکړو للتعلیل هلته تکرار د تبرک د پاره شوی څه دپاره خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم زه شروع کوم او دلته رحمان رحیم د تعلیل دپاره ذکر شو بسم الله کې خو مخکې دعوه نه وه ذکر شوې چې رحمان رحیم دی ورته دلیل جوړ کړی وی هغه برکت دپاره ذکر شو پوه نه شوې پې او دلته خو مخکې دعوه ذکر شوې ده نو رحمان رحیم دی د تعلیل دپاره ذکر کړي دا د هغې دپاره دلیل جوړ کړو نو اغراض جدا شو نو چې اغراض جدا شو نو تکرار نشته تکرار خو هلی چې وحدت د غرضین وي تعلیل خو مې درته ویلې که نه تعلیل په نمت د قیاس اقترانی حملی د شکل اول نه حمد الله لره دی ځکه رب العالمین دی او هر هغه ذات چې رب العالمین هغه لره حمد دی نو الله لره هم حمد دی علی ما سنذکره دا به موږ وروسته ذکر کړو دا وروسته بیا ذکر کوي چې مالک یوم الدین هم ختم